او پنځل سوا وصل وختم نمبر حدیث شریف دی. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال سيدنا ابو هريره رضی الله عنه فرمای الله پاک دې راضي شي، الله پاک دې د ځان ناراضي کی، زما او استاد د ټول امت د طرفه دې الله پاک بهترین بدلی ورکی. وی نبی علیہ السلام فرمایلی دي کفا بالمرء کذبا، د سړي د دروغجن کېدو د پاره دمره قدرې خبره کافی ده ان يحدث بكل ما سمع، چې دې کوم خبره موري مخکې بیانې، چې کوم خبره موري مخکې بیانې. دې ته نبی علیہ السلام دروغجن ویلو، دا دروغجن دی چې څه اوري بیانې، چې څه اوري بیانې، کاذب دی، دروغجن دی. او دا خبره قرآن شریف کې الله پاک کړی ده په سورۃ النساء کې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اذا جاءهم امر من الامن او الخوف، د دروغجنو له چې کله سوال جواب راشي د امن او د خوشحالۍ خبري او کده یری او د خوف خبري، نو الله وی دي تحقیق نه کوي دا دروغجن اذاعوا به، بس خوري رسي دی. اوس وخت ورته شیر کول وي، ګروپونو کې څه کوي، شیر کوي، ماشینونه راوتی دي کنه هر چا سره جیب کې. اذاعوا به بس خوري، اپا جبه خوريږي او کده اوس وخت سره په ګوتو خوريږي، ګوته په خوي او زرګونو لکونو او نت لچ ورکی، بس بیا ټولې دنیا ته شي خورش. ډېر احتیاط. ولو ردوه الى الرسول، وی کده دروغجنو منافقانو دا خبره پیغمبر ته رسول وی چې سبا دا خبره دا سدا کنه دا، و الى اولي الامر منهم، او چې کوم د کار واقداران دي تحقیق والا دي لدین اغید رسول وی علمه الذين يستنبطونه منهم، چې کوم د خبرې مونږ ته رسیدون کې خلک دي په هر زمانه کې شته محققین ریسرچ والا، نو هغه به د خبرې تحقیق کړي وي، خو دې هغه ته نه رسول. دا د منافقانو خو الله پاک په قرآن شریف سورۃ النساء کې بیان کړی دی. او علامہ ابن کثیر رحمت الله علیه د قرآن شریف مفسر دی، یعنی د خدای پاک د آیتونو تفسیر او وضاحت کې هغه ویلي دي. وې دې آیت کې انکار علی من یبادر الى الامور قبل تحققها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صحه. په دې آیت کې د هغه خلکو په طرز عمل باندې انکار او رد شوی دی چې کوم خلک خبرې د ثبوت نه مخکې خوري، چې کوم خلک د خبرې د ثبوت نه مخکې خبره سکی خوري، هغه خلکو باندې الله انکار کړي دی، رد به کړي چې دا خو نه دي. حالانکه ډېر کراته ابن کثیر رحمت الله علیه فرمایي ډېر کراته چې دا سړی کوم خبره خوري یا صحیح ني خود د دخلي نه بیا وتی، نو بیا لوی نقصان داغې نه جوړ شوی وي. الله جل جلاله دې زمونږ او تاسو په خپل زبانونو باندې قابو کنټرول بیا مومي یا ارحم الراحمین.